چې موږ وحي راولېږله یو سړي ته منهم د دوی د جنس نه دی. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای په دې آیت مبارک کې چې کله الله رب العزت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم نبی جوړ کو او راوی لګو نو دې عربو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اعتراض وکړ. اعتراض یې دا وکړو چې الله رب العزت ډېر لوی شان والا رب دی. وس د الله رب العزت دومره لوی شان دی نو هغه شان خرابول نه دی پکار چې د هغه شان مطابق دا خبره نه ده چې یو انسان نه ولېږي د خپل تعارف لپاره. انسان ډېر ورکوټی دی، کمزوری دی او رب ډېر لوی دی، نو لہذا انسان نه ورالېږل پکار. دا یو اعتراض یو. ها ټیک شو، انسان نه ورالېږل پکار. نو څه پکارو؟ نو دوی چې فرشته پکار وه. فرشته پکار وه چې فرشته راغلی وي د الله د طرف نه او د احکامات یې موږ ته اورولې وي. ما لهذا الرجل، دې سړي له څه شوي دي؟ یمشي فی الاسواق، دا خو زموږ سره په دې بازارونو کې ګرځي، دی خو خوریم او سکیم، بیماری کې هم تکلیف ولا هم راځي، زخم به هم لګي، دا خو زموږ په شان انسان دی. فرشته پکار وه. یا کم از کم که فرشته نه وي نو چې د دې نبي سره دوه فرشتې راتلې، یو سیټ ته او بل سیټ ته، او دوه فرشتې ورسره ګرځېدې او د دې فرشتو سره دا قرآن په لاس کې وي او خلکو ته یې وي چې ګوره دا الله نبي دی او دا کلام تاسو ومنئ. داسې پکار وه. نو الله رب العزت د دوه هغه رد فرمایي. اکان للناس عجبا، دې خلکو ته تعجب دی په دې خبره باندې ان اوحینا الی رجل منهم، چې موږ د دوی د جنس نه یو سړي ته، یو عام سړي ته الله رب العزت فرمایي چې موږ په هغه باندې وحی کړي. په دې خبره دوی ته تعجب دی. او هغه د کومې خبرې وحی کوي؟ ان انذر الناس، چې ته خلک ویری. دې نبي ته موږ وحی کوو چې ته خلک ویری. کم خلک نافرمانه دي، زما د توحید عقیده نه ده، زما سره شرک کوي، نو دا ویری. وبشر الذین آمنوا، او ایمان والو ته خوشخبری سناو کی ان د دې خبرې ان لهم قدم صدق، چې دوی د پاره به رښتینی لویه مرتبه د چا په خوا کې؟ عند ربهم، د رب په خوا کې. نو دوی ته په دې خبره باندې تعجب دی. دا تعجب خو د دوی عبث دی. عبث ځکه دی چې د آدم علیه السلام نه د نبوت سلسله شروع شوې ده. دوی که د دې محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم انکار کوي نو بیا د نبوت غون عمارت غورځېږي. د نبوت غون عمارت غورځېږي ځکه چې آدم علیه السلام اولنی پیغمبر دی. د آدم علیه السلام نه مخکې بل پیغمبر نه و راغلی. نو د آدم علیه السلام د انسانو، بیا آدم علیه السلام نه والا او د عیسی علیه السلام پورې دا ټول انبیا علیهم السلام انسانان نه لېږلي وما. نو دې عربو ته څه تکلیف دی چې دوی ته एकदम د نبی علیه السلام بشریت را یاد شو. دا بشر انسان نه دی پکار ځکه چې نبی انسان نه، دا ټول دروغ وایي. نو دې کافرانو به قال الکافرون، دې کافرانو به ان هذا لساحر مبین، دا خو جادوګر دی ښکاره. الى رجل منهم، د دوی نه یو سړي ته، دوی د کافرانو. ولید ابن مغیره دا یو کافرو او سردارو، پیسو او دولت سره ډیرو. چونکه په هر دور کې خلک د پیسې نه ډیر زیات متاثر وي. چا سره پیسې جو بس کده پټکم نه پوي کنه، دا ډیر خياري پیسې وسري کده پټکم نه پوي دا خيار ده، کله قابل سره دی دینه دی قابل، لا پیسې قابل ده. یو سړی ډیر خيار دی، ډیر قابل دی، خو غریب دی، مړه ده ګور دی پس پوي. څوک چې د کاروبار مشورې لې کنه اچانه چې دې سړی یار چې هغه لاس کې پیسې نه یو غریب یو، خلک وایي مړه څوک تاسو کوي مړه قلار شي مسلمان چې دله دونه خبر دینو ځان له ول نه کوله، الانګه خو خيار قابل پويږي خو بلاس کې پیسې نه. ایو نیم سړی دې سره پیسې چې بس هر سړی ولا راځي چې تاسو سره مشوره کوم چې تاسو سره خبرو کوي کنه،
دا ډېر هوښیار سړی دا په روغه پوهېږي په سوله پوهېږي په جرګو پوهېږي دا جرګو سړی نه دی د پیسو سړی دی پیسې ورسره دي جو د هر سړی ورسره قدر نو دوی بای وای دا غټ سړی چې دی دا لوی سړی چې دی نو په کار دا چې دا لوی سړی دې سوی دې نبی جوړ شوی عام سړی هم جوړ کړی دی نبی دا هم ولې جوړ کړی نو ولید ابن مغیره یادو چې یاره دا سړی چې د باندې نبوت راغلی وي نو الله رب العزت بل ځای کې فرمایي چې دا نبوت دا کسبي څیز نه دی دا خبره ذهن کې یاد لرئ ګورئ نبوت کسبي څیز نه دی یو سړی ډېر عبادات وکړي شپه ورځ الله ته مصلی ولاړي او دی وایي چې زه نبوت حاصل کما نو نشي حاصلولی نبوت کسبي څیز نه دی بلکې نبوت عطایي څیز دی الله رب العزت چاته وغواړي هغه له ورکوي الله رب العزت چاته وغواړي نبی جوړ کړي نو د محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم د نبوت دا تصدیق چا کړی دی دا نبوت چا ورکړی دا خو الله رب العزت ورکړی نو لہذا که یو سړی ډېر اوچت دی ډېر مرتبه والا دی لیکن چې الله رب العزت چاته مرتبه ورکړي نو دې د هغې مرتبې مخې ته هېڅ هم نه دی دې وجې نه الله